السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم یو مرد بونیر تور ورسک پاتوړی نه. دا په بونیر تور ورسک پاتوړه کې د جمشید اجي صاحب یو برانچ دی. الحمدلله شکر دی ډېر ښه په کامیابۍ باندې روان دی. ما د جمی ریبټ کمپنۍ نه 2-3 میاشتې مخکې 2 جوړې راوړې وې. بیا په دې میاشت کې مې ترې 2 جوړې نورې راوړې. تلې پسې نه یم، هغوی د هغې ځای نه رالېږلې، ما دلته راواغستې او الحمدلله ډېر ښه ښکلی په کامیابۍ باندې روان دی. او دا زما سره چې دی نو نر دی په دې کیچ کې، دا یو نر دی، یو را سره دا نر دی، یو را سره دا نر دی، یو را سره دا نر پروت دی، یو را سره دا مادي ده، یوه زما سره دا مادي ده، دا زما سره مادي ده، کراس شوې ده. انشاءالله چې پریګنټ به وي. درېیمه زما سره دا مادي ده، دا هم کراس ده، دا به هم انشاءالله چې بلار به وي. بله زما سره دا مادي ده، دا یوه، دا هم کراس شوې ده، دا به هم انشاءالله چې پریګنټ وي. او الحمدلله ډېر ښه منافع بخش کاروبار دی په دنیا کې. د خرګوشانو د فارمینګ عمره منافع بخش بهترین کاروبار بل نشته. آسان کاروبار دی، د کور کاروبار دی، د لږ انویسټمنټ نه روانېږي، ډېرې پیسې نه غواړي. کله چا سره ډېرې پیسې نه وي د لږو پیسو نه روانېږي، د 40-50 هزار روپو نه روانېږي، د 70-75 هزار روپو نه روانېږي، د 1,50,000 روپو نه 40,000 روپو نه روانېږي. نو بل کار داسې نشته چې دومره د لږو پیسو نه روان شي. او بل بهترین څیز دی په لږ وخت کې چې دی نو دا ډېر شي ډېرېږي. الله پاک دې له دومره نس بچي ورکوي چې 4-5 میاشتې کې دا ډېر د یوې جوړې نیم روان کړي، نو 4-5 میاشتې وځي. نو الله پاک دا چې دی نو لوی فارم ته جوړ کړي. محنت پکې ډېر نشته، بس سهار راشه، ګیا ورته واچوه، اوبه ورته واچوه، چېرته پچې کړي لږه جارو پکې ووهه، بس ځه. دغسې چې دی نو مازدیګر ماښام راشه، دغه طریقه باندې لږ کار وکړه، ګنټه نیمه ګنټه کار وکړه او بس ځه. نو بل داسې کار اسان نشته، بل منافع بخش دی، ډېر انتهایي منافع ده پکې. شکر دی ما خو 2 میاشتې مخکې سټارټ اخیستی و د جمشید اجي صاحب سره. او انشاءالله چې دعاګانې تاسو ماته هم کوئ او جمشید اجي صاحب ته هم کوئ، ځکه چې د جمشید اجي صاحب د لاسه ډېر خلک دی چې هغوی چې دی نو دا کاروبار شروع کړی دی او نن د هغوی سره غټې فارمې دي او ډېر په اسانه باندې هغوی ډېره ښه منافع د هغې نه اخلي. نو یو انتهایي ښه کاروبار دی، بل کاروبار داسې اسان او منافع بخش بلکل نشته. ما سره دې ماده یو کلچ راوړی دی، یو پیره لنګه شوې ده، بچي را سره راوړي دي. دغه بچي تاسو ته ښیمه، دا ما سره دې ماده بچي دي، دا وګورئ څومره ښایسته. د دې زما سره 2مه میاشت ده، ټول لوی شوي دي. 8 بچي الله پاک وله ورکړي او 8 واړه لوی شوي دي، ټول ښه برابر ښه ایکټیو دي، ښه ښکلي دي. وګورئ دې ته وګورئ، دا دي ټول پراته دي، بس ماړه شوي دي، ونډه یې خوړلې ده، ګیاګانې یې خوړلې دي او بس ماړه شوي دي، دا دي پراته دي. نو ښکلی کار دی، هر چا ته وایم چې شروع یې کوي. هېڅ قسمه څه ګرانه پکې نشته، ډېرې پیسې دنه نه غواړي، لږ ځای دنه غواړي او 1,00,000 روپۍ دنه غواړي. بس ټول کار ستاسو روانېږي او 4-5 میاشتې صبر غواړي. بس د 4-5 میاشتو نه وروسته به ستاسو دوکانداري الله پاک سټارټ کړي او انشاءالله کور کښېنئ او الله پاک به درله پکې هغه روزي حلاله روزي درکوي. نو یو ډېر ښایسته کاروبار دی، الله پاک دې پکې برکت واچوي او دعاګانو کې مې یاد ساتئ، دعاګانې راته کوئ.
دا د جمشید حاجي صاحب نمبر دی، دا لاندې 0300 294 94 دا د جمشید حاجي صاحب نمبر دی. دا ځان سره سیو کړئ، د خرګوشانو چې څه معلومات دي هغه به اټومیټکلي تاسو ته راځي، او که نه برای راز رابطه ورسره کوئ، برای راز رابطه ورسره وکړئ. او دا پاس زما نمبرې دي، په دې یو باندې وټساپ دی، دا یو اسې دی. که زما سره رابطه کول غواړئ زما سره رابطه وکړئ، څه قسمه معلومات وي هغه به در زه درکړم.